زما عزتمند اوریدونکو مسلمانانو ورونو، نن د جمعې مبارکې په دې ورځ باندې په دې وخت کې ستاسو په مخ کې د الله رب العالمین د عظیم شان کلام قرآن پاک سورة آل عمران سلورمی سفاری او دو آیاتون مبارکہ او داغی سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکونا یو دو حدیث تاسو مخ کی تلاوت شو. اللہ رب العالمین دی اول مالا دا قرآن و حدیث موافق دا کلمات و توفیق را کی او بیا دی اللہ رب العالمین منگا و تاسو طول مسلمانانو نارینو زنانو نا دا عمل کولو توفیق را کی. عزتمندو اللہ رب العالمین دا دنیا پیدا کړی دا او په دې دنیا کې الله رب العالمین قسمه قسم مخلوق پیدا کړي. سم مخلوق داسې دی چې هغه زمونږ او ستاسو په نظر باندې راضي او څه نه راضي. د سم مخلوق پیدا مونږ ته په نظر باندې راضي او د څه نه راضي. دا ټول سيزونه الله رب العالمین د انسان د پیدا د پاره پیدا کړی دي او دا انسان او پیره الله رب العالمین د یو عظیم مقصد د پاره پیدا کړی دی. هغه مقصد قرآن پاک سورۃ زاریات بیان کړی دی. الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله ما انسانانو پیریان نه دی پیدا کړی مگر د خپل عبادت د پاره. دا بد الله عبادت کوي. او زمارونو اول نمبر د الله رب العالمین عبادت پیجاندل پکار دی او داغه نورستی بیا عبادت کول دی. دیو جن علم مخ کې د عملنا. امام بخاری رحمه الله خپل کتاب بخاری شریف کې یو باب دی او هغه فرمایي العلم قبل العمل. علم دا مخ کې د عملنا. اوس یو خبره یو سیز سړی زده کړي نه نو پاغي بس عملو کی. نو اول نمبر عبادت په جاندل پکار دی. عبادت د الله رب العالمین پیجاندل غواړي او بیا داغي نرست عبادت کول دي. مونږ او تاسو چې کله مونږ کو ومانځ کې په هر رکعت کې مونږ او تاسو د الله رب العالمین مخې ته ولاړیو، لاس په نامه باندې مخ په قبله باندې او د الله رب العالمین دربار کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله خاص تا عبادت کو نه د بلچا او خاص تا نه امداد غواړو نه د بلچا نا. اوس عبادت هغه پخوانو مشرکان هم کاو. هغه پخوانی کافر چې مشرکان هغه عبادت کاو.
او داغي عبادت قرآن ذکر کړي داغی دا عبادت بارک اللہ رب العالمین سورۃ انفال کی فرمائی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ نو منز دیو لکہ منز میں عبادت تھے نو منز دیو پا بیت اللہ شریف کے مگر شپیل وحل و پڑاقی کولو دیکھ اشارہ دے خبر تا سنگ چی دا شپیلی وحل پڑاقی کول دا فضل کار دے بے پیدے کار دے دا ثواب کار ندے اوالا پس کلو کیو یا دا شاندہ جلسو والا پا جلسو کی چرتا سوخت اقلو کیو یا سر خبرو کی نو آغا پوری نور سکی پڑاقی ہو کی پدی پڑاقو وحلو باندے پدیش پیلو وحلو باندے دیو تا اس خیر نمیلاوی گی بغیر دا نقصان اللہ رب العالمین وی دیو چی دا کم منز وکا پا بیت اللہ شریف کی وکا سنگ چی پدیش پیلو وحلو باندے پدی پڑاقو کولو باندے دیو تا سن نمیلاوی گی بغیر دا نقصان نا دغه شان د دې د منځ کول په بیت الله شریف کې هم به پیدا د دې ته پیسې نه ملاويږي عبادت د یو الله رب العالمین فکر دی چې العبادت لله وحده سورۃ اعراف کې الله رب العالمین یو اهم مسله دا ذکر کړی دی چې العبادت لله وحده عبادت به صرف د یو الله کوي دا اللہ نہ سوا دا بلچہ عبادت بنا کوئی زمانون معارض داو کچھ عبادت پہ جاندل غواری بعضی وقت کی دا سی چیو انسان کئی عبادت اگئی کی وزان لسواب گرنی او پا اغا کولو باندے پا عبادت کولو باندے دے گناہگار لکه مثال پتور باندې الله رب العالمین په دې ورځ او شپه کې سو وختونه داسې مقرر کړی دي چې پاغي کې سجده کول حرام دي ناروا دي ایو سړی پاغي کې لګیا دی او دا رنګ نپلونه کوي خاوده سي کړه دې ځانې کړهولې په دې یو بو باندې او دسم کړه دې بے کپڑے میں مستری پاکی او بیا مخ پا قبلم ولال دے او سجدہ لگئی اللہ تا او پا دے سجدہ کولو باندے گناہگار دے ولذاکہ اللہ رب العالمین پا دے کی سجدہ منع کردی دے چنبا کیو تبکی کے دقشان اللہ رب العالمین منگا و تاسو بانسا احکام لازم کردی دی چې هغه احکام د الله رب العالمین په خودنی طریقه باندې د الله درالېګلې شوی پیغمبر په خودنی طریقه باندې مونږ او تاسو ادا کوو الب عبادتي او چې دا غینه وړه او د ځان له طریقه جوړه کینو بیا هغه عبادت الله ته منظور نه دی دا حدیث مام دې بارک ویل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى پیغمبر علیہ السلام فرمائی سما ټول امتیان بجنت تزي مگر هغه څوک بجنت تنزي چې څوک د جنت دتلو نه انکار وکي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین دا د دین مشران دي دا زمونږ استاد ټول روحاني پلان دي مشران دي نیکونه دي هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چا تپوس قیل ومن یابا یا رسول الله اے دا اللہ پیغمبران دا جنت دتلو نبسو کی انکار کئی دا سے بدبخت بسو کی
داسی بد نصیب بسوکی داسی قمقلو داسی بیوقوب بسوکی چابد جنت دتلون انکار کئی جنت خو ډیر بهترین زیده جنت خود خوشالو د مزو زیده وړونم تپوسو کې چې ته جنت غواړي که دوزخ هغه موي جنتا بوډاګان نه تپوسو کې هغه موي جنتا که زنانو نه تپوسو کې هغه موي جنتا که ځوانان نه تپوسو هغه موي جنتا هر څوک د جنت جنت आवाज کوي او ځکه دا جنت بهترین زیده الله دې زموږ استاد نصیب کړي نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو شو صحابوں کی او کس تپوسو کے دا اللہ پیغمبر دا جنت دتلو نبا کم بی وقوفا کم قمقل انکار کئی پیغمبر علیہ السلام جواب اور چی پیغمبر علیہ السلام سنگ جواب ورکا پیغمبر علیہ السلام وی دا سی انکار سوک نکی چی جنت تا نسمع و خبر دا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائلا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصوانی فقد ابا پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل چاچی زما تابیداری وکړلا نو د جنت تبزیدا بجنت داخليږي ومن عصاني او چاچی زمانہ فرمانی وکړه نو فقد ابا یقینا دې سړی د جنت دتلو نه انکار وکړه خبر واضحه شو اللہ رب العالمین ہم دغا فرمائل دی سورت آل عمران کی دردر شمایات کی اللہ رب العالمین فرمائل دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ ہم دا ارشاد فرمائل دی پیغمبر دی خلق توایان ان کنتم تحبون اللہ کتا صدا اللہ سر محبت کول غواړی اللہ سر مین کول غواړی نو فتبعونی پیغمبر علیہ السلام تور ته وایا چې زما تابعداري وکړي زما تابعداري وکړي د پیغمبر تابعداري پس کې پکار ده دا تش د روړې په خوراک کې نه چې روړې خوړل لاس وتوینځي بسم الله وکړي دسترخوان خور کې بیا خوري دا تش د جمعات پراتو کې نه دا ټکي الله رب العالمین ډیر مختصر ذکر کړی دی خدا ډیر جامع ټکي دی الله رب العالمین وایي پیغمبر دې خلق ته وایا چې فتبعونی زما تابعداري وکړئ هغه تابعداري د ابتدا نه والا تر انتها پورې هغه د پیدایش نه والا تر مرګ پورې چې کله ماشوم پیدا شو نو د هغه وخت نه واخلا تر مرګ پورې چې سایو خېږي او به په قبر کې کېږي د هغه ټیمه پورې د خپل پیغمبر تابعداري وکړي نسجل بوش يحببكم الله بس تاسو من وکي ويغفر لكم ذنوبكم الله بس تاسو گناهونه معاف کی بہرحال زمانو مارز داو کچھ عبادت پہ جاندل دا اللہ رب العالمین اغا منگو تاسو دا خوب پیغمبر پا نقش قدم باندے بگورو منز بکو روجہ بنسو حج بکو زکاة بکو او دا شان معاملات بکو دا طول عبادت او دا با پہ جاندل خوار سوڑے روجہ نیسی وست بعضی وست او مرض راوته دي خلک ځان نه څه شی جوړ کړي اکثر دا مرضونه په زنانو کې پیدا کیږي د ځان نه شی جوړ کی و یاره دومره روزي باندې او د پلاني شي لپاره بدانګي ختم په ځان باندې ومني چې دا ختم وکړو الله رب العالمین نه دې مقرر کړي دا الله پیغمبر نه دې مقرر کړي او ته په ځان باندې په زور مقرر کړي بیا راشته پوسونه کې یره ما ځم دومره روزي نه منلې دي او دومره روزي می منه خو دې وسې نیولې نشم سو کوم ته باندې زور چاره واستو چې د سمره منه
تا ته چا ویل چې دومره منع اوس به خامخا کې ویره په ورځ په هره میاشت کې مې په ځان باندې 100 روزې منلې دي اوس یې نیوې نشم نو تا باندې خو الله نه مقرر کړی نو تا ولې په ځان باندې 100 منلې اوس چې دې منلې اوس به خامخا نیسې که نیوې شي که نه نیسې به خامخا یاره په ځان باندې مې ختم لازم کړی دی چې د سورت یاسین ختم بکوم او زر پیرې به دارنګې پورا زر پیرې به وایي به په خپل نشي به ولا اشر کوي اشر ولا کوي په خوا به خلکو اشر کوي که تاسو فکرې او خبرې بل یا غنم به جوار به شي به بل نو اشر به ولا کوي ډېر خلک به را جمع کړو هغه به غړ ډوډۍ وکړو اشر به باندې او خبرې دله هم بیا اشر کوي تبه دومره پیرې وي تبه دومره پیرې وي دا بیا پاغې نه کی او ما دومره روزې منلې دارنګې ستا روزې به بیا په کورونو باندې تقسیم کې تاسو به څومره روزې ونیسئ تاسو به څومره ونیسئ دا د ځان نه طریقې ګورې په دین کې ناروا دي عبادت پیژاندل غواړي او بیا کول غواړي دا شان زمانو بیا معاملات هم زمونږ او ستاسو صحیح وي اصل خبره د معاملات هم د ګورې عبادت خو ټوټه پوټه خلک کوشش کوي مهنت کوي مونږ باندې هم کوشش کوي چې را مونږ صحیح وکما او مونږ صحیح پکار دی ګوره او د مانځه باره کې به ته مختصر دا ووایم چې مونږ ډانچه صحیح کول د مونږ الفاظ صحیح کول د مونږ په معنا باندې ځان پوهه کول الله بیا تعالی مونږ خوند درکوي او دا مونږ به الله مونږ جوړ شو دا بیا هغه مونږ چې الله رب العالمین د دې باره کې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر دغه مونږ به بیا تا د بے حیاي کار نه منع کوي دا به تا د بے حیاي خبر نه هم منع کوي اوس لګیا ټول خلک مونږونه کوي خو د بے حیاي کار نه منع شو دروغ نه منع شو وای دروغ نه بغیر کار نه کوي مونږ هم کوي ته بچا مو لاړ دی بیا چې بار ته وځي دروغ وای الکه دا دروغ خو یې ګناه ده لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت ته په دروغ جنو باندې دلته مونږ هم کوي بار رشوت هم اخلي دلته مونږ هم کوي بار دانګ څه غیبت هم کوي دلته مونږ هم کوي بار دانګ پر خلکو صدا دوکي هم کوي دا مونږ بیا مونږ نه دی کنه دا مونږ خو چې مونږ جوړ شو صحیح طریقه باندې نو بیا الله رب العالمین صفا واضح ارشاد فرمایلی دی الله په کلام کې څه شک نشته ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا الله رب العالمین وای دا مون سره منکې د بے حیا کارونو او د بے حیا خبرونه چې دلته بے حیا خبرې هم کوي او دلته بے حیا کارونه هم کوي دا موږ بیا موږ نه دی الله اکبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون کې او رشوت اخیستون کې دواړه په جهنم کې به ور کې اپراته د چې صحیح منځو کې او په صحیح طریقه باندې منځ په الفاظ پوهه شوی دی په معنا پوهه شوی دی او به په ډانچه صحیح کړی دی دا بیا رشوت نه اخلي دا مسلمان سره بیا دوکه نه کوي دغه زنانه خور چې دا ننګ په صحیح طریقه منځ وکړو دغه زنانه او بیا بازار ته دکان ته نه ورځي او پردي سړي سره بداننګ په بلق بلق باندې خان دي نو د مارونو د افسوس خبره ده یہ خبره باندې لږ غور پکار ده ډېر د افسوس خبره ده یو لار باندې روانو ما یو ټوک مار دې ټوکي خرڅای وټوکي کې وسره بولقي ور سره دي خوشې زیاده او دو زنانه وسره ناس دي او دا زنانه دا غینه بولقا اخلي او دا غفونه وسره لګي دا سړی او دا خزي ځکه میدار الله چې سم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شان حکومت وي او طاقت وي او د دې دورې ونه د سرونه وهلي وي ولی دا بولقه اخلي د صد پاره د بولقه باندې څه ګولې سړی په بولقه باندې څه اندر لګي بولقه خدانګي د پټول د پاد بدن د پاره تا و سدانګي هر څه کولاو کړی دی او په دې سړی سره مخامخ دانګي شانه خبرې کوي لګي کپونو وسل لګي دا بولقه ته څه چل کې
او اخلی بولقا الله اکبر ډیره د افسوس خبره ده پردې زنانه د وداننګ دکان ته نوته ده او په دکان کې پردې سړی د وداننګ د پردې خزه ده دا پردې سړی او پردې خزه ده مخامخ یو بلتا بس هغه الفاظ وایي چې الله دې موږ تاسو ټول معاف کړي او بیا دې جوړو کې همدارنګ د سي بے تمیز او داننګ نمونه ولا دي خزو ور کړی دي دې سړو ول ور کړی په خدای یقین کې داننګ دا نمونه ولا داننګ چپتا هغه کفنې والا باندې ور کړی او که کفنې والا ور کړی دا کفنې باندې لعنتی او که کسړی ولا ور کړی سړی باندې لعنتی او که خزي ور کړی دا خزي باندې الله لعنتی هدا به حیا نمونه مارز داو که چې صحیح منځو کې دې زنانه خو دا صحیح منځو کو دا بیا پردي سړی سده څه خبرې ونه کی دا بیا حیا ونه ګرځي دا اورور مسلمان به بیا غلط ونه ګرځي خو زمون رورا مون صحیح نه دی ورونو اصل کې موضوع زمون بلوا دی الله آیات کې الله رب العالمین لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء یقینا الله رب العالمین اوري وینا د هغه کسانو قالو چې غوي ان الله فقير ونحن اغنياء الله محتاج دی موږ مالدار یو دا خبري الله پاک اوري نن دې خبر ته به خلک رسیدل دا غریبانان دي دا موږ ته محتاج دي الله پاک غریب دی نعوذ بالله دا خبره غوړي کو پر خبره ده نو ځکه مونږ ته وایي چې تاسو سره مدد وکړئ دا کافرو دا خبرې کوي الله یې اوري دې سزا به الله ورکوي الله وایي سنکتب ما قالوا زه چې مونږ لیکو هغه چې دوی وایي وقتلهم الانبیاء بغیر حق او وجل دوی پیغمبران له په ناجایزه ونقول ذوقوا عذاب الحریق الله وایي د قیامت پر ورځ چې وسکه دا سزا ورکوي عذاب او عذاب چې دوی ول تاړې سيزي وي الله دې موږ تاسو خپل عذاب نه وساتي امرونو موږ تاسو په خپل عبادت باندې ځان پوي کو په مانځ باندې ځان پوي کو تش د اموزي واځ نه دي نور احکام هم دي په موږ تاسو باندې ځان خبرول غواړي الله دې موږ تاسو ول په کې به سي امن توفیق الله پاک نصیب کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین